أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. سورة الحجر 26 نمبر آیات. په دې 26 نمبر آیات کې د الله تعالی د قدرتونو نه یو لوی قدرت ذکر کیږي چې دغه د انسان پیدایش دی، او د انسان پیدایش هم په دغه سلسله کې چې د خټې نه او د خټه کې هغه خټه چې کوم خمیره شوی او بیا خمیره شوی خټه کې هغه چې کوم بیا وجه شوی او کلکه شوی، دغه نه روغ رمټ انسان جوړېدل د الله تعالی په لوی قدرتونو کې. الله تعالی ولقد خلقنا الانسان، یقینا پیدا کړی د انسان، یعنی د انسان اصلي بنیاد چې آدم علیه السلام دی، من صلصال د کړنګېدلې خاورې خټې نه. صلصال هغه خټې ته ویل کېږي چې په اول سر کې دا اوبه کې واړولی شي، لمده شي، بیا یوه زمانه په دې باندې تېره شي، خمیره شي، او داسې خمیره شي چې رنګ یې توروالي ته مایل شي. بیا مسنون هغې ته ویل کېږي چې دې سره بدبویي هم شوې کې دا خټه، نو د هغې نه بعد بیا وچه شي. او تفسیر احسن کلام وایي چې د وچېدلو سره سره په دې کې شګه هم میلاو شي، نو دې نه یو کلک څیز جوړ شي، یو کلک کودړی غونته کې جوړ شي، او دغه کودړی بیا داسې چې کله ته د پسه شي باندې وهي نو اواز هم کې کړنګ کوي، نو کله فخار په نورو ځایونو کې فرار شي. صلصال هغه خټې ته ویل کېږي چې دا اول لمده شوي، بیا خمیره شوي، بیا کلکه شوي، بیرته وجه شوي، هغې ته صلصال وي. او داسې خټه اواز کوي، نو په دې وجه باندې صلصال په معنا د کړنګېدلې خټې باندې. نو موږ پیدا کړلی انسان من حمأ مسنون، من صلصال د کړنګېدلې خټې نه، من حمأ مسنون چې هغه خمیره شوي خټه وه، هغې نه پیدا شو. احسن کلام وایي چې د انسان پیدایش ترتیب داسې وشو، اول سر کې د دې خټه راجمع شوه، کومې خټې خاورې نه چې جوړېدو هغه خاوره راجمع شوه، نو ځای په ځای باندې د دې تراب ټکي هم استعمال شوی، د انسان د خاورو نه پیدا شو. د اولني حالت ته اشاره ده چې اول سر کې د عامه خاوره وه، بیا دې کې وروسته اوبه واړولی شوې، لمده شوله، نو هغې ته طین ویلی کېږي. طین هم قرآن کې استعمال شوی دی. او بیا چې کله دا خمیره شوله نو هغې ته حمأ مسنون وایي. او بیا چې کله دوباره وجه شوه د هغې نه کنکری جوړ شو، نو هغه کنکري ته صلصال وایي. بیا دغه صلصال کنکری چې کوم د اواز کوي، چې کړنګ ورکړي اواز کوي، نو په بل ځای کې کله فخار ټکی هم استعمال شوی دی. نو داسې ووایه چې صلصال هغې خټې ته وایي چې هغه لمده شوي، بیا خمیره شوي، بیا وچه شوي، او چې کله خو چې پخ شوي نه یې کچی، چې کله پخه شي هغې ته فخار وایي. بیا نو الله تعالی وایي یقینا موږ پیدا کړو انسان من صلصال د کړنګېدلې خټې نه، من حمأ مسنون چې هغه خمیره شوي خټه وه، والجان او پیری خلقناه موږ پیدا کړو من قبل د دې نه وړاندې. د چا نه وړاندې؟ د آدم علیه السلام نه وړاندې. من نار سموم د تپ د اور نه، د اور د تپ نه پیدا شو، ګرمایش نه پیدا شو. تپ د اور چې کمی دا بیخي په سترګو باندې ښکاري نه، نو دغه تپ نه پیدا شو، د دې اور نه پیدا نه شو. نو دا هم لوی قدرت ده چې د تپ نه یو مستقیل مخلوق را پیدا کېدل. هغه تپ چې په سترګو باندې مخصوصېږي هم نو په جسم سره معلومیږي. اصل کلام وایي چې سموم هغه تپ ته ویل کېږي چې کله انسان د دې اور خوا ته کیني، کم ګرمایش چې د اور نه را منتقلیږي، د انسان په مسامنو کې داخلېږي، د هغې په وجه په انسان باندې خوله هم راځي چې کله ډېر شي، د دقې نه پیری پیدا شي. اوس دا مسله ده چې جان پیری ته وایي او د اور نه پیدا شي، نو دا کم پیری دا ابلیس دی که دا بل پیری دی؟ په دې کې دوه اقوال مشهور دي، یو قول راجح دی، بل کمزوری دی. راجح قول په دې کې دا دی چې جان هغه پیری ته ویل کېږي چې د کوم نه ټولو پیریانو مشر پلار تېر شوی دی، او بیا به دغه پیریانو کې ابلیس دننه یو شاخ دی، نو دا شیطانان در ابلیس اولاد دي، او دا ابلیس په خپله باندې د جان نسل دی، د پیریانو نسل دی، یعنې دې مشر بل دی، پلار یې بل دی. نو داسې ووایه چې دا شیطانان په پیریانو کې دننه یو ډله شوله. او دویم دا صحیح قول، ضعیف قول په دې کې دا ده چې جان پیری ته وایي او دا پیری څه شی و؟ د ابلیس. نو وایي دا ټول نسلونه د ابلیس نه خواره شو. دا خبره صحیح ځکه نه ده چې د ابلیس نسل ټول چې کوم دی نو ګمراه دی،
او پیریانو کې دیندار او گمراه دواړه شته دي. په دې کې مختلف قومونه طبقات موجود دي، نیکان دیندار هر قسم پکې دي. اگر چې فطرت باندې شر زیات غالب دي لیکن دیندار پکې شته دي. نیک مخلوق چې کوم شریعت مانی آسماني دین مانی عبادت کوي د داس په ډېر شته تاریخونه مشهور دي. مداولنه قول صحیح دی چې جان د پیریانو پلار دی او ابلیس د شیطانانو پلار دی. نو ابلیس خپل د جان په اولاد کې راغی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ فَهَغَ وَقْتِ وِذْ رَبْسْتَ لِلْمَلَائِكَةِ پرشتو ته إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا یقینا ز پیدا کوونکی یم انسان لره من صلصال من حمأ مسنون د کړنګېدلې خټې نه چې خمیره شوي خټې. فإذا سويته هر کله چې برابر کم دی لره ونفخت فيه من روحي او زپکم بده کې روح پل فقعوا له ساجدين تاسو پرې وځي ته په سجده باندې. د آدم علیه السلام بارکه د فرشتو سره مشوره وکړه چې انسان پیدا کوم دغه انسان با د خمیره شوی خاطر چې کله وځي چې کړنګېدلی شي دا غینه جوړوم خو چې کله مې دا انسان جوړ کو دی کې مې روح واچو تاسو باغې د سجده کوي. روح هغه ماده هغه سیستم ویل کېږي چې باغې بس واجبانه انسان ژوند کېږي. او اگر چې بده کې اختلاف بحث ترې چې روح څو قسمونه دي او یو روح چې کوم دی هغه ته نفس ویل کېږي هغه د عناصر 40 جوړلې او دویم روح چې کوم دی هغه روح علوي دی چې هغه ځان له د قلب او دغه شان د سر او د خفي او د اخبار جوړلې. تفسیر مظهری په دې معنی او تفسیری بحث کړي دی به هر حال باندې خو موږ هغه بحث ترازو چې کوم روح په انسان کې داخلي او دا هغه روح دی چې د کوم په وجه باندې انسان ژوند کېږي. د دې د نسبت الله تعالی خپل ځان ته کړی دی چې زما خپل روح اچو. نو د دې الله تعالی د نسبت شوی د نسبت برای تعظیم دی. نسبت د مختلفو خبرو د پار راضي مختلفو معنی سره راضي په معنا د ملکیت سره راضي په معنا د تعظیم سره راضي. نو دې ځکه چې د روح نسبت الله ته شوی دی زما روح زما خپل روح اچو. ما دا د انسان شرافت او کرامت ته اشاره ده چې انسان روح د عام روحونو په شان نه دی. دا یو لوی شرافت او کرامت لري او د دې روح ذمہواری ډېر زیات دي چې هغه خلافت قائمول د ځمکې په سر باندې د الله تعالی نظام او احکام عملي کول او نافذول دي. نو د غلوی کارنامې په وجه باندې الله تعالی د روح نسبت هم خپل ځان ته وکړو چې دا بالکل زما روح دی. فقعوا له ساجدين دا سپری وځي دې ته په سجده باندې سجده ورته کوي. فسجد الملائکه نو سجده وکړه فرشتو كلهم طول اجمعون په یو ځل باندې فرشتو ټول په یو ځل باندې سجده آدم علیه السلام طرف ته وکړه. دې ځکه کې یو مسله دا ده چې د آیت ظاهر نه څه معلومیږي چې آدم علیه السلام څنګه پیدا شي نو تاسو به سجده کوئ. خو سورۃ بقره د مزامین نه معلومیږي چې د سینه ده بلکې چې آدم علیه السلام کله پیدا شي هغه د نومونو زده کړی وو کې کوم سيزونه کوم نومونو تعلق چې د نظام سره ځمکه په سر باندې د نظام سره تعلق هغه د نظام والا نمونه د زده کی او دا غینه بعد خلافت د حواله شي ځمکه خلیفہ مقرر شي تاسو به سجده وکړئ. او د ځکه کې دا د چې تاسو څنګه آدم علیه السلام پیدا شي تاسو به سجده وکړئ. نو د ځکه کې تفسیر احسن کلام لیکلی دی چې د حکم دوه قسمونه دي. یو حکم تعلیقی دی چې حکم د یو خاص سره متعلق، یو حکم تنجیزی دی چې دا حکم د په الحال نافذ شي. نو ګوره انسانانو باندې په هر انسان باندې منځ فرض دی، روزه به فرض دی، خو کله چې کله دا بلوغ ته ورسیږي عقل بحال نو حاله نو به پیدایش سره سم چې کوم حکم متعلق دی دا حکم تعلیقی دی چې تاسو ځواني ته ورسېدلای عقل هم ټیک ټاک او صحت هم صحیح او برداشت د بکیور تاسو روزه ونه سي تعلیقی شو. خو به سړی ځوان رو رمټ سړی دی، صحت یې ټیک ټاک دی، حواس یې صحیح دي او رمضان پر راغی نو تنجیزی حکم دار چې په لحاظ روزه شي. نو په دې ځکه چې کوم حکم ذکر شوی د آدم علیه السلام پیدا شي روح په کې واچول شي تاسو سجده وکړئ دا حکم تعلیقی دی. یعنی څه مطلب آدم علیه السلام د پیدا کېدو نو وروسته چې کله هغه نمونه زده کی او د خلافت کار او د حواله شي تاسو به سجده وکړئ حکم تعلیقی شو. او بقره کې چې کوم حکم ذکر شوی د حکم تنجیزی دی چې کله هغه د خلافت حواله شي تاسو به سجده وکړئ. د سیلان بنور الفاظو کې د سی وایي چې دلته کې په عبارت کې ځینې الفاظ نه دي ذکر شوی او هغه د چې کله آدم علیه السلام ته نمونه زده شي خلیفہ مقرر شي تاسو هغه ته سجده وکړئ.
اوس خبره د سجدې د سجده کول آدم علیه السلام ته د فرشتو د پاره جایز او ناجایز اوس په حال څه حکم دی نو د خبره باندې خو اتفاق ده چې په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کې غیر الله ته سجده کول د بشر کې داخل دي په نواقض کې داخل دي ګناه کبیره ده لوی جرم دی هغه زمانہ کې چې کوم دی آدم علیه السلام تر ته سجده کول حکم شوی و چې ودی شي نو په دې کې فرق څه دی فرق په دې کې کوم چې تفسیر قرطبي ذکر کړی دی بلندو حاصل الفاظو هغه ده چې سجدې دوه قسمونه دي یو سجده عبادت ته بل سجده تعظیم ده عبادت صرف د الله بکیږي د بل چا باندې کیږي تعظیم سجده تعظیم په هغه وختونو کې د غیر الله ته جایز وجه د غیر الله تعظیم کې د بل چا تعظیم کې او تعظیم کې ته سجده وشي خو د عبادت باندې نه بلکې تعظیم باندې نو دغه سجده تعظیم او د عبادت نه خو په دې شرط کې سجده تعظیم او د عبادت غیر الله ته دوه ناجایز دي ولی ناجایز دي ځکه د شریعت خصوصیت دا دی چې سم بده کې شرک منه دي د اسباب د شرک په کې هم بندي منه دي هغه څه چې شرک نه دي لیکن په قلار د شرک شبهه جوړېدل شي چې قلار باندې شرک ته واوړي لکه څنګه چې مخکینو شریعتونو کې تصویران جوړول جایز او دا په ناجایزو کې داخل نه لیکن بده شریعت کې تصویران جوړول هم ناجایز دي ځکه په قلار باندې خبره شرک درسيږي نو بده وجه باندې اسباب د شرک هم بن شو چې هغه اسباب او وسایل به هم نه استعمالوي در تفسیر قرطبي تحقیق او دې حاصل لند باقي علماء هم بدی کافي بحث کړي دي ایو باقي کې دا یو سجده الله تعالی ته کولی او هغه خو عبادت ته بیانې هغه کې خاص نشته لیکن یو سجده د لپاره جهاد مقرره ولې چې سجده کم طرف ته وکړو نو موږ عام مسلمانان سجده خانه کعبه طرف ته کوو نو چې موږ کوم سجده خانه کعبه طرف ته کوو نو د الله د خانه کعبه نه کوو چې موږ د خانه کعبه بندگان نوذ بالله خانه کعبه سجده وکړه بلکې موږ الله له وکړه په طرف د خانه کعبه وکړه نو بده ځکه کې دا کوم سجده چې آدم علی السلام ته ذکر شوی دا دې معنی دار سجده وکي په طرف د آدم علی السلام باندې سجده الله دا وکي خو په طرف د آدم علی السلام وکي نو آدم علی السلام کوی چې په منظر د قبلي بشي په دې ټیم کې او دا سبا سجده الله تعالی ته وکي په طرف د آدم علی السلام باندې نو دې ټیم کې هم په دې تحقیق سره هم د سوال په خپل باندې هر کیږي الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړ ابا انکار وکړو اي يكون مع الساجدين چې سجده کوونکو سره کېدل نه انکار اصل کلام وایي د ځین کې د شیطان دوه جرایم ذکر شو یو جرم ادا ده چې د سجدي کول نه سوچ انکار وکړي چې سجده نه کوم دا سينو چې خبر نه و چې یاره لا ما ته حکم شوی د کنه دی شوی بلکې خاص چې خبر خو انکار یو او نور ځین کې د قیاسات وام راشي چې سجده ولې نه کوله نو سجده ځکه نه کوله چې قیاس یې کا چې زه د اور نه پیدا یم د اور فطرت دا د پورته اسمان ته رواني او د خاورې نه پیدا ده خاورې فطرت دا د بده باندې خلک د پاسه ګرځي کمزوري ده پکې تیاری بګره بده باندې تیاری راځي د اور فطرت کې تیاری نشته بده کې رڼا نو قیاس یې وچلا او د قیاس څخه مقابل کې وچلا تعالی صریح حکم مقابل کې قیاس نو قیاس په صریح حکم مقابل کې دا کفر ناجایز نو مده ځکه کې دا هغه قیاس وچلا چې کوم د صریح نص خلاف او صریح حکم خلاف هغه قیاس په وجه باندې ده کافر او دا قیاس یې ولې وکړو تکبر په وجه باندې وکړو نو شیطان انکار وکړو انکار ځان له جرم شو دویم دا چې اي يكون مع الساجدين چې سجده کوونکو سره نو دویم جرم دا چې دا په یو نیک محفل کې اوسېدو یو نیک مجلس کې اوسېدو چې هغه مجلس د فرشتو او د نیک مجلس نه مخالفت کول جدا کېدل د ځان له جرم دی استا په علاقه کې یو ډېر خلک په یو نیک شرعي مسله باندې متفق تراش او ته د ذکر وکي د نیک جماعت مخالفت وکي هغه په شریعت باندې برابر ته مخالفت وکي نو اوس که سره مخالفت د یو حدیث او د یو آیت په مقابل په بنیاد باندې وو نو ټیک د چې کافر خو نه خو کبرز خو کړه دغه مقابلو نو بیا خو جرم نورم خطرناک شي لیکن د سی وایته او زګن تلاړ خلک په شرعي مسله باندې متفق دي ستاسو ته هم په شرعي مسله باندې عمل کې لیکن هغه مسله د مسلې خلاف اوس دغه ځکه چې تخپل حکم نافذول غواړي او دغه خپل مسله نه قائمول غواړي نو دا د اسلامي جماعت مخالفت او د اسلامي جماعت مخالفت کول د ځان له جرم دی نو فرشتو د دې شیطان دویم جرم دا و چې د یو نیک مجلس نه مخالفت وکړي مجلس د فرشتو او دا مضمون چې کوم دی د یو مسلم شریف او روایت نه هم معلومیږي کوم چې د عرفه رضی الله عنه په حواله سره نقل او هغه دا چې کله یو ځای مسلمانان په مسله باندې متفقي هغه ځکه ته یو عالم راشي بل مسله راوړي هغه بل مسله هم شرعي غیر شرعي نه خود امت انتشار ته بګي لار واریږي خطرناک پریوزي
نبی علیہ السلام فقتلوه دا کس قتل کوي چې د امت انتشار را برسېږي د امت اتفاق دومره اهم او ضروري دی. نو د شیطان دویم جرم دا چې د فرشتو د محفل نه مخالفت څرګند دي. ځکه کې خبره دا ده چې الله تعالی خو فرشتو ته ویل چې تاسو سجده وکړئ، شیطان ته نه ویل، ابلیس ته نه ویل. نو ابلیس به کېدای شي چې ابلیس ته پته نه و یا به خبر نه و د سینه. دا مضمون د ابا نه معلومیږي چې ابا انکار یو خبره دا ده چې حکم اگر چې اکثری لیول باندې فرشتو ته شوی، لیکن دغه ابلیس د فرشتو د مجلس یو جز ګرځیدل یو، ځکه هغه به احترام کوي، ځان سره ساتو او دنه به علم هم حاصلاو. نو دا د فرشتو یو د مجلس مستقل جز وګرځیدو. نو فرشتو د حکم دا اگر چې سره حکم فرشتو ته شوی دی، لیکن طبعا به د ابلیس داخلو او د ابلیس ته پته ورزه پکې داخل یم. نو په دې وجه باندې ابا ټکی استعمال شو او درسه ونه ویل چې ما ته حکم نه دی شوی، دا حکم فرشتو ته دی، بلکې ابا انکار یې وکړ نه کو حکم هم دغه دی، لیکن قبلو مې نه کو مې نه دغه مضمون د ابا نه معلومیږي. قال نو الله تعالی ورته ویل یا ابلیس ای ابلیس ما لك سوجر استاد پارا الله تكون مع الساجدين چې تنشوي سجده کوونکو فرشتو سره ولې یو سجده ونه کړله. قال ان ورته ویل لم اكن لاسجد لبشر زنایم چې سجده وکم یو انسان ته خلقته چې هغه ته پیدا کړی دی من صلصال من حمأ مسنون د کړنګېدلې خمیره شوی خټینه او زری د اور نه پیدا کړی یم. زه دې ول بهتر یم نو ول بهتر به کمزوري د سجده نه کمزوري تر سجده نه کې دغه احترام بنک. نو قیاس جوړ کو او قیاس د قران د آسماني حکم د الله تعالی د حکم صریح حکم مقابل کو. نو بده وجه باندې بیلارش. قال نو الله تعالی ورته ویل فخرجوا د جنت نه بهر ش من هردین فانك رجیم یقینا ترټل شوی. رجیم په معنا د مرجوم سره راضی او رجم وشتر ته ویل کیږي، خپل معنا د وشتر. نو بده وجه باندې کم کچ بغټو باندې ਸੰسار شغی د هم رجم ویل کیږي. شیطان ته رجیم وایي چې دا رجیمی بس کوم معنا سره یو په دې معنا سره د ورټل شوی بی عزت شوی نه ګوي چې وشتر شوی. نو رجیم په معنا درټل شوی سره راغی. او دیم دار شیطان باقاعده وشتل کیږي، هم چرته وشتل کیږي. شیطان په اور په لمبو باندې وشتل کیږي مخه باس تیر چې دا برزي فرشتو ته وګ دي او فرشتي به اور باندې ولي. دا عذاب به باندې نازل د قیامت پورې. کله چې قیامت حساب کتاب وشي دا غینه به د جهنم ته ورزول کیږي او جهنم به باقاعده سیس.